حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه سفر د مالدار او هغه مونږ چې پاره کې یره د دشمن نوي دا غي بیان تیر شو چې دیو د ماسپخین مونږ وکړو او د مازیګر د مانځه په ټیم باندې کافرانو دا فیصله وکړه چې په دیو باندې په داسې وخت کې حمله کوو چې دیو د خپل وسلو نه ناخبره یعنی وسلې ایښې وي هغه ټیم د دیو د مانځه دی په دې وخت کې به موږ په دیو باندې حمله وکړو بس د ټولو کار به په یو ټیم باندې ختم کړو نو د مازیګر په مانځه کې بیا دا آیت نازل شو د مازیګر مانځرم د مازیګر مونځ بیا دغه طریقه باندې وکړو دلته سوال پیدا کیږي سوال دسی پیدا کیږي د آمد کې آیت چې تیر شو الله تعالی فرمایي نبی رسول الله ته چې ته په دیو کې موجود او کله ته د دیو د پاره مونځ ودرې نو نیمه ډله دې پتا پسې ودرېږي او نیمه ډله دې دشمن مقابل ودرېږي چې یو رکعت تا سره وکړو دا ډله به لاړ شي هغه بله ډله به راشي نو هغه به د سره یو رکعت وکړي نو دا خو داسې هم کېده که نه چې دا دوه ډلې ګرځېدلی دی دا دومره په مانځه کې تلل راتلل دا یوه ډله چې په نبي د سلام پسې ودرېده ولې دوی چې یو رکعت د نبي د سلام سره وکړي نو دوی به بیا نه ځي هلته کې د دشمن خواله یعنې د دشمن مخې ته به بیا دوی ودرېږي نو دا په مانځه کې روان دي که نه دي قبلې نه مخ ګرځول دي او قدمونه اخیستل دي او هغه دلته تلل دي پر دې لپاره خو اسانه طریقه دا وه چې دا د دوه ډلې شي یوه ډله دې هم جمع وکړي او بله ډله دې هم جمع وکړي خبره به پاکه شوې وه د دې نه علما یو مسله راوباسي مسله دې دا راوباسي چې په یو جماعت کې دا دویمه جمع کول څنګه دي نو په یو جماعت کې د دویمې جمع کول نقصانات ډېر دي د قرائت تنزیهي نه خو بلکل نه وځي قرائت تنزیهي خو پکې شته دی خو کله کله یو موقع کې چېرته که داسې پېښه شي چې دویمه جمع وشي د دې وجې نه چې خلک ناوخته راشي بعضې کسان او هغوی ودرېږي نو د محلو په جماعتونو کې دویمه جمع په عذر سره جایز ده د دې دویمې جمع نه علاوه بله بیا ناجایز ده بله به نه کوي بس دلته دا یوه دا دویمه جمع چې کوي نو په دې کوم علما خبرې کوي چې دا دې هم ونه شي ولې په قوم کې اختلاف پیدا کېږي او د کوم شي نه چې اختلاف پیدا کېږي باید انسان د هغې نه ځان وساتي چې په هغې باندې قوم دوه ټوټې نه شي یوه دا مسله دویمه دا ده چې قرائت تنزیهي هم شته نو د دویمې جمع نه د علاوه نورې ونه شي خو دا به روزانه نه وي کله کله په موقع کې او هر چې د لارې مسجد وي لکه د بازار نو په هغې کې خو یوه ډله راځي بله هغه شته ځي مختلف کارونه مسافري نو په هغې کې بیا متعدد جمع روا دي خو دلته دې ځای کې کومه خبره ده ولې دوی دوه ډلې نه کېږي نو یوه مسله دې وایي دا معلومیږي چې دا دویمه ډله چې یعنې دویمه جمع سړی کوي نو دا کراهت تنزیهي دی ځکه صحابه کرام ونه کړه که نه یو رکعت یې په نبي علیه السلام پسې وکړو دا یوه لاړه بله لاړه دویم رکعت یې په نبي علیه السلام سره بلې ډلې وکړو نو دې دواړو ډلو یو یو رکعت شو د نبي علیه السلام دوه رکعته بیا هر یوه ډله راتله هغه خپل یو یو رکعت چې و هغه یې پوره کوو نو اوس ګوره په دې اول پرون زه په یوه جزیه کې خطا شوی وم ستاسو هغې ته فکر هم نه چې کومه دا دویمه ډله ده دا دویمه ډله یعنې اوله چې کومه ډله په نبي علیه السلام پسې په اول رکعت کې ولاړه ده نو په دې خو قرأت نشته ځکه نبي علیه السلام امام دی په دې کې په دې قرأت نشته نو کله چې دوی بیا په اخره کې راځي یعنې په دې دویمه مرتبه کې راځي دوی به هغه یو رکعت ځان لګوي که نه په هغې کې اوس په دې قرأت نشته او کومه چې دویمه ډله په دویم رکعت کې راغله کومه چې اول د دشمن مخې ته ولاړه وه هغه راغله په دې دویم رکعت کې په نبي علیه السلام پسې ودرېده نو د دوی نه خو یو رکعت شوی دی که نه دوی خو دویم رکعت د نبي علیه السلام سره لاندې کړو نو چې کله دوی رکعت وکړو
بعد د هغې نه دوی چې واپس لاړه خپل ځای ته ودرېږي بله ډله راشي خپل لمونځ پوره کړي بیا هغه لاړه شي دیو راشي اوس چې اخرنی رکعت کوي نو دیو به قرأت کوي که نه او دیو به قرأت کوي ځکه د دیو نه اول رکعت تلی دی هغې کې قرأت امام کړی دی خو ولې د دیو نه تلی دی چې د دیو نه لاړه د دې وجې نه دیو د امام سره ابتدا کې برابر نه و لکه د دې داسې مسله ده تا دپاره یو مسافر سړی لمونځ کوي ته مقیم یې په تا باندې 4 رکعته لمونځ دی خو ستا دپاره یو عالم راغلی و تاسو عالم مخکې کړه عالم مسافر اوس په مسافر خو 2 رکعته دي نو چې تاسو ټولو په دې اتفاق وکړو چې د عالم به موږ له جمع راکړي اوس دا عالم چې تاسو جمع ته مخکې کړه دی به تاسو ته وایي چې زه به سلام وګرځوم تاسو به سلام نه ګرځوئ تاسو به خپل 2 رکعته پوره کوئ دا 2 رکعته به څنګه پوره کوي دا مقتدي چې کله امام 2 رکعته پوره کړو د سلام وګرځو دا مقتدیان به پاسېږي اوس به خپل رکعت کوي نو په دې کې به دیو قرأت نه وي دیو به چپ ودرېږي په مقدار د 3 آیاتونو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دومره مقدار به ودرېږي ډایرکټ به رکوع وکړي خو که دومره سړی زر رکوع ته ښکته شي او بل ورته ګوري نو په مسله نه پوه هغه بیا اعتراضونه کوي وایي دومره ساعت کې وایي د ولدوالین ته بیا مونځ ورسوو هلکه د ولدوالینه پورې به مونځ نشته که نه په مقدار د 3 آیتونو ودرېدل دي بس لږ شبه ودرېږه بس کته کېږه رکوع کوه په رکوع کې خو بیا خپل هغه سبحان رب العظیم او دغه ټول ویل دي خو په دې 2 رکعتونو کې په دې مقتدیانو بیا قرأت نشته ولې دیو ابتدا د امام سره کړې وه او ابتدا چې د امام سره په کم مانځه کې وکړي نو په قرأت الامام له قرأت حدیث مبارک کې راځي چې قرأت د امام دا د مقتدی قرأت دی لکه تفسیر روح المعانی دا لیکلي امام شعبي وایي ادرکت 70 بدریا او یا صحابه کرام ما را لاندې کړي دي زما سره ملاقات شوی دی او یا صحابه کرام چې په بدر کې حاضر شوي وو وایي دا ټول ما را لاندې کړي په زما په زمانه کې یعنې زه د دوی په زمانه کې راغلی وم كلهم يمنعون عن القراءة خلف الامام دې ټول صحابه کرامو بعد د دې نه سړی منع کوو چې تاسو په امام پسې وروسته قرأت وایئ د دې نه به خلک منع کوو چې دا به نه وایئ ولې قرأت د امام دا د مقتدي قرأت دی بهرحال نو اعتراض په خپل ځای باقي پاتې شو چې دا 2 جمع ولې نه کې اسان کار دی وکړي که نه نو د هغې یو جواب خو دغه شو چې دا 2 جمع په عامو د دغې حدیث نه بیا دا مسلې راوځي چې 2 جمع د څوک نه کوي او که کوي نو کراهت تنزیهي نه خالي کېږي نه ځکه خلاف اولاد ولې اولې جمع ته نه راځي 2 مسله دا ده 2 جواب چې مونځ د صحابه کرامو خو جدا مونځو خو په نبي علیه السلام مبارک پسې جدا مونځو د نبي علیه السلام مبارک خو هغسې مونځو چې مونځونه ورته حیران دي د هغه مبارک پسې اقتدا کول خو عجیبه اقتدا وه نو که دوی ورته ویلی وی چې یوه ډله یوازې مونځ وکړي او بله ډله په نبي علیه السلام پسې بله ډله به خفه کېده نه هغوی ته خو شرافت د صحبت د نبي علیه السلام معلوم و نو د دې وجې نه د دواړو خیال یې وساتو د دواړو ډلو چې زه دواړه پسې مونځ وکړئ یو رکعت د نبي علیه السلام سره جمع وکړله اوس په دې آیت کریمه کې الله جل مجدوه فرمایي فاذا قضیتم الصلاة په هغه وخت کې چې پوره کړو تاسو مانځه لره فاذکروا الله یادوئ اله العالمین جل جلاله لره قیاما په ولاړې او قعودا په ناستې وعلى جنوبکم او په هغه طرفونو خپلو باندې چې کله تاسو سملی او ډډې لګوئ په خپلو بشترو کې الله جل مجدوه یادوئ نو ګوره دا مونځ خو هم د الله تعالی ذکر دی د مانځه نه چې فارغ شوې الله وایي بیا مې یادوه په ولاړه مې هم یادوه په ناسته مې هم یادوه په ملاسته مې هم یادوه انسان د دې 3 حالتو نه خالي نه دی یا به انسان ولاړي یا به انسان ناستي یا به انسان ناست وي بله وجه څوک نشي ښودلی چې انسان په بل حالت کې به کوم ځای کې یو سړی صورت پیش کړي چې په دې هوا کې د سیزانې بره ځوړند کړی نو هغه هم خالي نه ده یا به نیغي یا به داسې ملاسي یا به راټولي بیا هم دغه تعبیر کې کېدی شي د ناستې د ولاړې د ملاستې هېڅ یو بل تعبیر نشته مګر په دې 3 حالتونو کې انسان همیشه زندګي تېروي په یو ستړی شي بل شروع کړي په هغې ستړی شي بل شروع کړي لکه سړی په ناستې ستړی شي پاسېږي روان شي په ولاړه په دې تلو سره کله کله سړی دمه کېږي ولې دې ناستې ستړی کړی کله کله په ولاړه سړی ستړی شي نو کېني په ناسته سړی دمه شي کله په ولاړه او په ناستې دواړو ستړی شي نو بیا په ملاستې دمه کېږي کله کله په ملاستې هم سړی ستړی شي ملا یې دړ وکړي ډډ یې دړ وکړي پاسو چې وګرځېږم چې لږ طبیعت مې آزاد شي دا طبیعت ولې ازادېږي دا دی ستړی شوی په دې ملاسته
حالت بدلیږي، عجیبه نظام دی. اللہ جل وعلا شانہ فرمائی فذکر اللہ یادو الہ العالمین جل جلالہ لرا چی سنگ استا خوخیا کشان یادوا که پزور یادے نو پزور یادوا که پٹ یادے نو پٹ یادوا. حدیث مبارک کی راضی حدیث قدسی دی اللہ جل مردو فرمائی کله چی زما بندہ ما ځان سره پټ یادې نو زه ځان سره پټ یادوم، او کله چې ما په یو مجلس کې یادې نو زه په هغه مجلس کې یادوم چې مجلس ته دیونه غوره دی، یعنی هغه د ملأ الاعلی فرشته او مجلس کې دغه انسان یادوم. نو کم ذکر بهتر شو، یعنی دسی د الله جل وعلا شانه د ذکر چرچا وکا چې الله جل وعلا شانه درنه خوشاله شي. لکه مثلا د تاسو ته عام مثال دی، خلک بعضی اعتراضونه کوي کنه الله مو خپل رب یادو، نه د چا نیکه یادو نه د چا پلار یادو، خپل رب جل مجده مو د یادوي. که د غره په سری زندگی الته یادو الله مو دې نصیب کړه یادول داغه، او که په کلی کې اوسېږو او که په کور کې اوسېږو او که په هر ځای اوسېږو خپل رب مو دې دغه یاد بیا الله زمونږ نصیب کړي په زړه کې چې مونږ یاد کړو. مثلا یو بادشاه دی، ته دا بادشاه ځان پټ پټ یادې د شپې تهجد ټیم کې لګیا یادې، او بل سړی دی چې په بازار کې و چې پلانکې زنده‌باد پلانکې زنده‌باد د خپل د بادشاه چلې وباسي، هسې دا بادشاه به د چا قدر ډېر کوي. کوم چې چرچه د خپل بادشاه کوي نو دا بادشاه د هغه ډېر قدر کوي. ولې وایي جهرن زما نوم واغستو خلکو ته، او دا خو په منافقینو باندې بد لګېږي. نو هغه بادشاه خو دشمنان لري، نو په هغه دشمنانو دا نوم د بادشاه بد لګېږي، نو بادشاه ته بیا انعام هم ورکوي، راشه دا انعام واخله ځکه زما نوم د جهرن خلکو ته واغستو او زنده‌باد نارې دې راپسې والي. دا خو یو نقلي غونې معامله ده، حقیقي معامله د اله العالمین جل وعلا شانه سره چې الله جل مجده یادول په پټم روا دي په زورم روا دي. صرف الله یادول چې په کومه طریقه باندې ته یادې. ګوره تلاوت دا د قرآن عظیم شان، دا د الله جل مجده ذکر دی، دا مونځ چې دی دا د الله ذکر دی، سبحان الله الحمدلله الله اکبر الله الله دا ټول د خدای جل جلاله یاد دی او ذکر دی. اله العالمین جل جلاله فرمایي کله چې پوره کې تاسو مانځه لرام فذكر الله یادوي اله العالمین جل جلاله لره قیاما فولاړې وقعودا فناستې وعلى جنوبکم او په خپلو ډډو باندې په هغه وخت کې چې فإذا اطمأننتم په هغه وخت کې چې کله تاسو په ارام شئ. ای مؤمنانو فاقیموا الصلاة بیا سم ودروئ مانځه لره. څه معنا؟ یعنی چې کله د یرې نه تا مونځ کوو 2 رکعاته، یره درنه لاړه په امن کې شوې اوس پوره مونځ کوه. سفر کې وي تا 2 رکعاته کول، کله چې مقیم شوې خپل حالت هغه وطن اصلي ته راغلی یا وطن اقامت ته راغلی هلته بیا خپل مونځ پوره کوه. د دې دا مطلب دی ان الصلاة بېشکه مونځ چې دی کانت دی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې کتابا موقوتا فرض کړلی شوی په خپل وخت باندې. بعضې خلک داسې عجیبه راوتي دي په سعودي عرب کې اوس ډېر شته ښه داسې دین ته به وایي چې بلکل څنګه یې خوښه ده په شان د ځان د دین جوړوي ښه دین باندې به عمل کې د فرموداتو د نبي علیه السلام او د الله جل وعلا شانو د فرموداتو موافق. الله جل مجده فرمایي ما په وخت فرض کړی. اوس دا مسله رایستې ده، وایي سهار چې چېرته لرې سفر راځي د سهار په ټایم باندې دا ټول منځونه وکړه بس بیا ګرځه منځونه مه کوه. داسې عجیبه کیسې ته به حیران پاتې شي. او کله اول به یې داسې وي چې بس مونځ مه کوه چې په سفر روان یې بس مه کوه چې کله ماخوستن راغی ټول په یو ځای باندې وکړه هېڅ ګناهګار نه. چې کم ټیم د مانځه راغی بس په هغه ټیم کې چې د ضرورت په بنا د نه لاړ هغه خو داسې خبره ده قصدن به مونځ نه پرېږدي، قصدن چې د مونځ پرېښودو او دا عقیده وه چې یاره بس په دې یو ټیم به دا ټول مونځونه وکړمه د ماسپښین به ورسره هم وکړمه د سهار په ټیم کې او د مازدیګر هغه لا په تا فرض شوي نه دي ځکه لا ټیم یې نه دی راغلی. یو سبب دی بل مسبب دی، سبب نشته مسبب د کوم دی نه راځي. لکه یو قوم دی په دې دنیا کې اوس موجود دی دا مشران دی پېژني. بعضې داسې ملکونه دي چې په هغوی څنګه نور پرېوځي دستي بیا نور راخېږي، نو هغوی ته د سهار د مانځه او د ماسخوتن د مانځه ټیم نه وي. نو دا ماخوذ هم په دې باندې نه دي نیولي په دې باندې. ولې نه دي نیولي؟ خو داسې به یې کولی که نه د ماښام په ټیم باندې به هم د ماسخوتن مونځ کولی هم به یې د سهار مونځ کولی سره د دې نه چې هغه الله جل مجده په دې نه رانیسي. ولې ټیمونه ورته نشته، ماسخوتن ټیم ورته نشته، سهار ټیم ورته نشته. څنګه چې نور پرېوځي دوی د ماښام مونځ وکړي دغه دی چې بیا نور پرې راوخېږي چې نور پرې راوخېږي نه د سهار ټیم شته او نه د ماسخوتن، نو عذاب ورته هم نشته ځکه ټیم نشته. د دې مانځه دپاره خو وخت سبب دی، سبب چې نه وي مسبب د کوم ځای نه راځي. بهرحال
په شریعت او په قانون د اله العالمین جل مجدو باندې داسې عمل کول چې د خپلې خېټې طبیعت او تابعداري نه کول بلکې هم د دقه شریعت تابعداري کول چې هغه مونږ ته څه ویلي اله العالمین جل جلاله فرمایي ان صلات بېشکه مونځ چې دی کانت دی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې کتابا فرض کړلی شوی موقوتا په خپل وخت کې نو لا اوس د سهار مانځه ټیم نه دی راغلی د سهار مونځ په مونږ باندې اوس فرض ده نو ته به له دوو حالتونه خالي نه یا به وایې چې فرض دی یا به وایې چې نه دی فرض نو که وایې چې فرض دی نو بیا دا انسان چې په دې ټیم وفات شي ته د دې سهارني مونځ فدیه ولې نه ورکوې بیا خو سباني ماسپښین هم ورکوه مازدیګر هم او ماښام او ماسپښین هم او بیا به چې دا بلې ورځې هم او داسې پسې ځه نو تر کومې به دا خبره رسېږي ټیم چې لا نه داخل شوی مونځ په تا باندې فرضیت نشته یعنې داسې در باندې وجوب لا نه دی راغلی چې زما د دې خبرې نه څوک دا مطلب وانخلي چې مولوي صاحب وایي چې مونځ فرض نه دی دا مطلب مې نه دی مطلب مې دا دی چې ځان په خبره باندې سړی ښه پوهېږي چې اوس دا سهار مونځ را روان دی دا لا په مونږ باندې فرض شوی خو یو په ماضی کې دی چې پنځه مونځونه دا په مونږ باندې فرض شوي دي خو اوس د سهار مونځ ادا کول اوس په مونږ فرض نه دي چې اوس یې ادا کړو ځکه فرض خو بیا ادا غواړي چې په تا یو شی فرض دی خو ادا کول غواړي اوس دا د سهار مونځ ولې نه کېږي دا اوس لا په مونږ باندې سهار مونځ فرض شوی دی کله چې صبح صادق راوخته د دقې سره وجوب په مونږ باندې راغی د دې سره په مونږ باندې وجوب او فرضیت راغی بس بیا به یې کوو بیا که قضا هم شي بیا به یې کوې بیا دې په سر باندې قرض پاتې دی نو الله جل مجدو فرمایي چې دا مونځ چې دی نو دا په مؤمنانو باندې په خپل وخت کې فرض شوی دی بې وخته یعنې د وخت نه مخکې مونځ نه کېږي اله العالمین جل جلاله فرمایي ولا تهنوا فی ابتغاء القوم او سستی مه کوئ تاسو په طلب د قوم د کافرو کې ان تکونوا تعلمون که چېرې تاسې چې خوږېږئ نو الله جل مجدو فرمایي که تاسو خوږېږئ نو فانهم پس بېشکه دا کافران چې دي یعلمون خوږېږي کما تعلمون لکه څنګه چې تاسو خوږېږئ نو چې هغوی ستاسو مقابلې ته راځي سره د دې نه چې هغوی خوږېږي نو تاسو د دې وجې نه سستي به کوئ چې موږ خوږېږو نه د دې وجې نه سستي مه کوئ څنګه چې تاسو خوږېږئ دقسې کافر خوږېږي کافر بیا مقابلې ته راځي نو چې راځي ته به سستي نه کوې او بله وجه بله پکې دا ده چې هغه په الله اعتبار نه لري ته خو په الله اعتبار لري اله العالمین جل جلاله فرمایي دوی چې یعلمون خوږېږي کما تعلمون لکه څنګه چې تاسو خوږېږئ وترجون من الله او تاسو امید لرئ د اله العالمین جل جلاله نه ما د هغه څه لا یرجون چې کافران امید نه لري کافران امید هم نه لري او خوږېږي او بیا هم جنګ ته راځي تاسو خوږېږئ خو امید لرئ د الله جل مجدو نه وکأنه ډېر حق دا ده چې تاسو اول د کافرانو نه هغوی ته په مقابله کې وروځئ همداسې وخه صحابه کرامو تابعینو تبع تابعینو دورم ټوله داسې وه چې الله جل مجدو فرمایي سستي مه کوئ تاسو په طلب د هغه قوم د کافرو الله جل جلاله فرمایي وکان الله دی الله جل جلاله علیما حکیما علم او حکمت والا ان انزلنا بشکر نازل کړی دی موږ الیک تا ته الکتاب کتاب بالحق په حق سره لتحکم د پاره درې چې ته فیصله وکړې حکم وکړې بین الناس په مابین د خلکو کې بما په هغه څه سره راک الله چې تا ته ښودلی دی الله جل جلاله په کشف تام سره ولا تكونوا مکیږه ته نبی علیه السلام للخائنین د پاره د خیانت کوونکو خصیما جګړه کوونکې څه معنا د دې آیت تفسیر دا دی چې طعمه دا یو کسو نو د خپل ګاونډي په کور کې زغره ولیده چې هغه د وړو په دې ګوډې کې پرته وه نو د دا غونډ بورکۍ په شا کړ چې دا زغره به تې هم نیسم او بس په مخه به لاړ شم د شپې دا بورکۍ چې د پټ کړ نو په دې بوجۍ کې لاندې سوری و اوس دی چې روان دی شاته خو تیاره ده نو دی روان دی د دې بوجۍ نه دا وړه ښکته غورځېږي او د کوم ځای نه چې پورته کړی هم د هغه ځای نه هغه وړه لوېدلي وي دی روان دی هلته زید یو بل یهودي و د هغه کوي دا زغره امانت چې دا زما امانت دی دا به تا کوئ وی صحیح ده کېښود چې سهار شو ګاونډي اعتراض وکړو زما زغره چې کتل روان دی په دې وړو پسې چې وایي کتل هغه د یهودي کور ته بس ډایرکټ راغی نبي علیه السلام ته وی د الله رسوله پلانکي یهودي زما زغره پټه کړې ده بس صحابه کرام پسې ورغله سړی راولي هغه ویل چې دا خو مله طعمه راکړې ده طعمه مال راوړله د شپې چې دا زغره ده په ګوډي کې پرته ده ستا سره امانت ته ما خو امانت کېښودې ده خو هم د طعمه راوچت شو او راغی په نبي علیه السلام پسې هغوی دا اراده وکړه چې طعمه دا خو د مسلمانانو نه دی نو اوس به نبي علیه السلام د ده ډله کې او د ده له طرفه به جواب ورکړي یهودیانو ته نو زغره خو د یهودي کره بیا موندې شوه
دې کې ډېرې اجتهادي خبرې دي خو هغې ته زه بیا تاسو به پرې سم پوه هم نه شئ او وخت به رانه ډېر ونه سي خو مجتهد ګوره په دې ځای کې چې نبي علیه السلام مبارک فیصله کوله اراده یې کوله چې یهودي نه لاس کټ کړم او ده ته سزا ورکړم الله جل مجلاله آیت نازل ولا تکن للخائنین خصیما او مه کېږه ته د خیانت کوونکو دپاره جګړه کوونکی دا خو خیانت کړی طعمه دی طعمه دا شی پټ کړی دی د دې نه بیا مجتهدین او علما ډېرې مسلې راوباسي چې مجتهد کله کله خطا کېږي خو چې هغه وخت د وحي راتله پر علیه السلام باندې نو دا خو یقین هلته کې هغه په لاس باندې ونیوی شو چې وګوره او سره د دې نه چې دغه یهودي په دې طعمه باندې ګواهان خپل یهودیان مقرر کړل چې دا دې طعمه راوړي او زموږ کره یې نو الله جل مجلاله ورته ویل چې داسې مه کوه او دا نفس ګمان چې نبی علیه السلام مبارک وکړو چې د یهودي نه لاس کټ کوم الله جل مجلاله ورته فرمایي واستغفر الله بخنه وکړه الله جل جلاله نه طلب د بخنې وکړه ولئن الله بشک الله پاک جل جلاله چې دی کان غفور الرحیم دی بخونکی او مهربانه نو ګوره دلته کې تمام مفسرین کرام یوه خبره ذکر کوي چې دا واستغفر الله دا الله نه بخنه طلب کوه نو وایي دا دپاره د امت د نبي علیه السلام او یا دا چې نبی علیه السلام مبارک اجتهاد وکړو په دې موقع باندې چې د یهودي نه لاس کټ کومه او مبارک ته بیا وحی راغله چې نه دا کار دی طعمه کړی دی د هغه دپاره د ده سره جګړه مه کوه د زید سره چې یهودي دی اسلام خو د چا لحاظ نه ساتي ګوره دا یو مسلمان دی بل یهودي دی خو داسې د خپل مسلمان ډله خو ونه کړه ده په حق او باطل کې اسلام بالکل برابر دی یو طرف ته شل پیری کافری بل طرف ته زر پیری مسلمانی خو چې په حق په کومه معاملاتو کې کم سړی وو شریعت د هغه تایید کوي وایي د ده لحاظ دې وشي شریعت خود سے پاک دین دے اسلام الہ العالمین جل جلالہ فرمائے فراجح دادا چې نبی علیہ السلام مبارک ته جوای طلب د بخنې کوا د طلب د بخنې څنګه کوا مخکې طعامه چې مسلمان غلای کړي هغه شی وړی دی هلته کې نو چې هلته یې وړی دی طلب د بخنې کوا ګوره امت دپاره طلب د بخنې شو که نه او نبی علیہ السلام مبارک فرمایي تعرض علی اعمالکم ستاسو عملونه ای امتیانو ماته پیش کیږي فان کان خیرا کدا ستاسو عملونه د نیکو او د خیر وي فحمدت الله عز وجل زه په هغې د الله تعالی ثنا ادا کما د لوی رب ثنا ور باندې ادا کما چې شکر دی الله لره چې زما د امتي داسې نیک نیک کارونه کړي هو ان کان شرا او کدا ستاسو عملونه ماته عملنامه پیش شي او دا بد وي فاستغفرت لكم د ستاسو دپاره بخنه د الله جل مجلاله په دربار کې غواړم ځکه مامور دی مبارک الہ العالمین جل جلاله فرمایي ولا تجادل او جګړه مه کوه ته نبي علیه السلام عن الذین د هغه کسانو نه طرفنا یختانون انفسهم چې هغې خیانت کوي په خپلو ځانونو د خپلو ځانونو سره ان الله بشک الله پاک جل جلاله لا يحب محبت نه کوي نه خوښوي من هغه چا لره کانه چې وي خوانا اثیما ډېر خیانت کوونکی ګناهګار الله له سره محبت نه کوي بیا لفظي معنا ته ورکېږي فإذا قضيتم کله چې تاسو پوره کړئ الصلاة مانځه لره فاذکروا الله یادوئ الله پاک جل جلاله لره قیاما په ولاړې وقعودا په ناستې وعلى جنوبکم دلته یو بله مسله واورئ کله چې د فرض مانځه نه بعد سنت وي نو د اللهم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام دې نه به زیات نه کښېني بیا مکروه دي معزز په دې باندې بابونه باقاعده کتابونه لګولي دي لکه نور النزاع وغیره او د مسلم شریف حدیث دی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشہ تنها فرمایي چې و به همیشه نبی علیه السلام اذا سلم کله چې به سلام د مانځه نه وګرځو لم یقعد نه به کېناستېدو الا مقدار ما يقول اللهم انت السلام منك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام دومره اندازه به کېناستو که په دې کې بیا دغه الفاظ وي که لا اله الا الله وحده لا شریک له که دا کلمه به وي خو اندازه او مقدار د وخت به دومره ساعت به کېناستو بیا ما سره دلته یو کتاب دی 1200 کاله مخکې لیکلی شوی مصنف عبدالرزاق د هغې نوم دی د حدیثو تقریبا 11 جلد په عربۍ کې هغې کې بیا ډېر احادیث راوړي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې فرض مانځه نه به بعد سنتو نو د دغې مانځه د فرضو چې سبی سلام وګرځو دومره جلد به پاسېدو کان علی الرضب گویا کې دی به کانه علی الرضب گویا کې تا به وایي چې دی په یو ګرم کاڼي باندې ناست و خو صرف د سلام ته انتظار کوو دومره جلد به پاسېدو سنتو ته القیام الى السنة بالفرض متصلا مسنون یعنی متصل په فرضو پسې سنتو ته پاسېدل دا مسنون دي دا مسنون دي دا طریقه ده ها بیا چې نورو احادیثو کې راځي د فرضو نه بعد تسبیحات وایه الحمدلله وایه الله اکبر وایه آیة الکرسي وایه معوذات وایه دا ولې وایي
سره دینا خو فرض لفظ راځي دا هغه فرض چې د فرض نه بعد سنت نه وي او د کوم فرضونه چې بعد سنت وي نو هغه به پاسېږي سنت ته سنت چې وکړو نو بیا دغه آیت الکرسی شریف وایا او بیا ورپسې سبحان الله درې شپېرې او الحمدلله درې شپېرې الله اکبر څلور شپېرې او بیا پسې معوذتين قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا وایا دا غینه بعد دعا وکاو زپه مخه باندې نو ګوره دا تا چې دا کارونه د سنتو نه بعد وکړل نو دا د فرضونو مخکې شول که وروسته دا هم د فرضونو وروسته شول که نه دا هم د فرضونو وروسته شول دا دقې یوې خبرې ته لحاظ خیال کوئ اله العالمین جل جلاله هو یو کس دسي چې سنت یې وکړو دا تسبیحات یې ونه وي او الله جل مجدوه وایي چې ذکر کوه نو اوس دی په دې ولاړه روان دی په دې ولاړه باندې دې وایي دا تسبیحات دې وایي هم څه مسله نه ده هلته چې په یو ځای ته لاړ کېناستو نو هلته دې بیا دا تسبیحات وایي حق اجر ورته میلاویږي ښه 15 منټه بعد ورته رایاد شو آیت الکرسي نه ده ویلې په مانځه پسې په هغه ټایم کې دې ووایي او دومره فضیلت لري دومره چې کم سړي په مانځه پسې یعنی چې په هغه منځونو پسې چې سنت نه وي نو په فرضو پسې او په هغه فرضو پسې چې سنتو نه بعد آیت الکرسي همیشه ویله یو پیر نو نبی علیہ السلام مبارک فرمایي د دې انسان او د جنت په مابین کې صرف یوه پرده ده چې پرده د مرګ ده بس دا دومره لوی آیت کریمه ده ډېر نور په ځای دی اله العالمین جل جلاله فرمایي قیاما په ولاړه او قعودا په ناسته وعلى جنوبکم او په خپلو ډډو باندې فإذا اطمأننتم بس هر کله چې تاسو په هغه وخت کې چې شی تاسو په ارام فاقیموا الصلاة نو بس سمو دروئ مانځه لره ان الصلاة بشکه مونږ چې دی کانت دی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې کتابا فرض کړی شوی موقوتا په خپل وخت ولا تهنوا سستی مه کوئ مؤمنانو فی ابتغاء القوم په طلب کولو د قوم د کافرو کې ان تکونوا تعلمون کایې چې تاسو خوږیږئ نو فإنهم پس بېشکه دا کافر چې دي علمونه دي هم خوږیږي کما تعلمون لکه څنګه چې تاسو خوږیږئ وترجون او تاسو امید لرئ من الله د الله پاک نه ما د هغه څه لا یرجون چې دا کافران امید نه لري چې هغه ثواب دی وكان الله دي الله جل جلاله عليما حكيما عالم او د حکمت خاوند ان انزلنا بشکر از کړه د موږ له کتا تعالی کتاب بالحق فحق سرانه تحكم د پاره د دې فیصله وکړي بین الناس په ما بین خلقو کې بما فاقس سراراك الله چې تا ته خود دي الله جل جلاله ولا تكن او بعض مفسرین کرام دلته وایي چې دین هغه الهام قران دی ولا تكن للخائنين خصيما او مکی کته نبی علیہ السلام للخائنین دا خیانت کوونکو د پاره خصیمن جګړه کوونکې جنگ کوونکې واستغفر الله او طلب د بخښنې وکړه الله جل جلاله نام ان الله بشک الله پاک جل جلاله کان چې دی غفور بخښونکی دی رحیم او رحم خاوند دی ولا تجادل جګړه مکو علی الذین دا کسانو یختانون انفسهم چې هغه خیانت کوي د خپل ځانونو سره ان الله بشک الله پاک لا يحب نفخی من هغه چا لره کان چې وي خوانا ډیر خیانت کوونکی یتیمن ګناهګار اللهم صل علی سیدنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم إنك